یو کس درنه نه کلاریږي نو په تندي باندې لاس کېده او دا کلمه 3 ځله ووایه نو دغه کس به تا پسې راځي او معافی نه به درنه غواړي. دغه کلمه کومه یوه د مولانا صاحب په دې ویډیو کې ښودلې ده، دا خو زده کول غواړي. راځئ دا ویډیو ګورو چې مولانا صاحب کومه یوه کلمه یادوي. تاسو په خپل تندي باندې د خپل خیل داسې کېږدئ او دا کلمات 3 پیرې ووایئ نو ستاسو دشمن به همیشه لپاره ناکامه شي. دی به تاسو سره د دشمني پرېږدي او تاسو نه به معافی غوښتلو باندې مجبوره شي. د دې زړه ته به الله سکون ملاویږي که نه چې کله تاسو نه معافي نه وي غوښتې. تر کومه پورې چې تاسو نه معافي نه وي غوښتې که نه نو زړه ته به سکون نه ملاویږي. هر ټایم به پریشان تاسو نه به معافي غوښتلو باندې انشاءالله خامخا مجبوره کېږي. صحیح شوه؟ نو زموږ عزتمندو دا وظیفه نن سبا تقریبا هر چا لپاره ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې نن سبا انسانان دې حد ته رسېدلي دي که نه چې نور انسانان دې نه بې انتها زیات تنګ وي. اکثر موږ ته خلک میسیجونه وکړي چې پلان کې نه ډېر زیات تنګ یم، پلان کې نه ډېر زیات تنګ یم. خپل رشته دار پې وي تر دې پورې چې بعض خلک د خپل روریانو نه ډېر زیات تنګ شوي دي. وایي رور مې دشمن جوړ شوی دی او ډېر زیات ترې نه تنګ یم. زموږ عزتمندو دا وظیفه بالکل اسانه ده، 20 سکندو کې دننه کېږي. او که دا وظیفه تاسو وکړئ په دې طریقې سره چې کوم زه تاسو ته درښیم که نه نو انشاءالله دا کوم چې ستاسو دشمن جوړ شوی دی که پټ دی او که ښکاره دی یا تاسو ته نه صرف تنګ یئ، دا وظیفه تاسو وکړئ نو تاسو به ترې انشاءالله بالکل په امن کې شئ. دشمني هر څه به در سره انشاءالله د الله رب العزت په فضل و کرم سره مکمل پرېږدي. صحیح شوه؟ وظیفه درته ښیم خو اول درته اجازه درکوم ځکه چې بیا خلک ډېر زیات میسیجونه کوي، څوک په واتساپ باندې څوک په اجازه موږ ته شته دی که نه نو هر چا ته مکمل اجازه ده. خو کوئ چې سپیشل اجازه دې ما ته میلو شي که نه هغې دې په کمنټ کې سبحان الله ولیکي او دا ویډیو دې د ملګرو سره شیر کړي، دا به د ستاسو دپاره صدقې جاریه وګرځي. صحیح شوه؟ وظیفه څنګه ده زموږ عزتمندو غوږ ورته کېږدئ. ښه دا ښی لاس چې ستاسو دی که نه دا به تاسو په تندي باندې کېږدئ داسې. صحیح شوه؟ بیا به 3 پیرې تاسو ووایئ یا بدیع السماوات والارض. دا به تاسو 3 پیرې ووایئ. خو چې کله دا تاسو 3 پیرې وایئ که نه نو د هغه انسان به تاسو په زړه کې تصور راولئ. زړه کې به داسې تصور کوئ چې کوم انسان نه تاسو تنګ شوي یئ یا ستاسو دشمن جوړ شوی دی د دغه انسان به په زړه کې تصور راولئ او دا به 3 پیرې ووایئ یا بدیع السماوات والارض. بس 3 پیرې به ووایئ. نو بیا به داسې وکئ چې د کوم انسان نه تاسو تنګ یئ که نه د دغه انسان به تاسو 3 پیرې نوم واخلئ. که ډېرو انسانانو نه تاسو تنګ یئ د ټولو به نامې بیا واخلئ. صحیح شوه؟ چې 3 پیرې د دوی نوم تاسو واخلئ که نه دا ښی لاس به بیا تاسو داسې ونیسئ او په دې کې به شوف وکئ. شوف بس صرف شوف پکې بس عمل ختم شو. خو دا عمل به تاسو روزانه کوئ چې کم ټایم تاسو ته میلاویږي هغې کې کولی شئ. صرف 20 سکنډه پې لګي یا 20 سکنډو کې هم دننه کېږي. روزانه به دا عمل کوئ او چې کم ټایم کې کولی شئ. لازمي نه ده چې بس یو خاص وخت کې وکئ. چې کم ټایم تاسو ته مناسب وي تاسو ته اسان وي په دغه ټایم کې به دا عمل تاسو کوئ، روزانه به یې کوئ. نو چې یو څو ورځې تاسو دا عمل وکئ که نه تاسو نه به انشاءالله معافي وغواړئ او که چېرې تاسو ترې نه تنګ یئ که نه نو انشاءالله الله رب العزت به ترې نه تاسو ته امن درکړي، تاسو ته به حفاظت درکړي، تاسو سره دا جنګ جګړې هر څه به انشاءالله مکمل پرېږدي. صحیح شوه؟ امید دی چې انشاءالله تاسو په دې وظیفې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره یي څه تپوس یي یو ځای کې پوه شوي نه یئ نو کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به کوشش وکړم چې تاسو پې پوه کړم، وظیفه ضرور شروع کړئ. صحیح شوه؟ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کړئ چې ټولو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو.